سعودي چې د پاکستان سره کوم د سکیورټي اګریمنټ وکړلو اوس د دغه اګریمنټ نه پس خلک لګیا دي او په سوشل میډیا باندې دغه پیغام خوري چې اوس به پاکستاني فوج د مکې حفاظت کوي. زه هم یو څو خبرې لرم په ځان کې برداشت پیدا کوي وای ورې د سره. پهله خبره دا چې پاکستاني فوج هغه فوج چې په خپل ملک کې دهشتګردي نشي ختمولی هغه به د مکې حفاظت کوي. هغه فوج چې په خپل ملک کې شر او فساد د حد نه زیات دی هغه به د مکې حفاظت کوي. هغه فوج چې په خپله پې خپل خلک الزامات لګوي لکه خواجه آصف الزامات نه هم دی حقیقت دی. هغه وایي چې موږ دهشتګردو له ځای ورکړی دی د خپل ملک نه دهشتګرد نشي ختمولی داسې فوج به د مکې حفاظت کوي. او اخره کې همه خبره ده چې د مکې د حفاظت ذمهواري خدای پاک په خپله اخیستې ده نه که پاکستاني فوج دا ذمهواري ورکړې ده خو بس یو لینډ دی چې روان دی یو پلیننګ دی پته نه لګي چې بیا د چا کور ورانېږي. خدای دې په موږ باندې رحم وکړي. د دوی هسې هم کورونه ودان دي خو زموږ هغه به پکې بیا وران شي.